أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق الله العظيم. سورة النازعات مكية وهي 46 آية وفيها ركوعان. سورة النازعات مکی سورت تے شپږ څلوېښت آیاتونه دي او 2 رکوع دي. دې سورت کې اللہ پاک قسم کرے دے فرشتے او داغی صفتونه ذکر کری دی. والنازعات غرقا، والنازعات دا نزعنا مشتق دے، یو سیز راخکل او رائستل، پراخکل و راخکل یو شی رائستل، او دا غرقن بیا داغی تاکید دی. دا غرق او دا اغراق مانا دا پا یو کار کے پورا قوت خرچ کول. لکه عرب چی لنده کے غش واچي او په ډیر زور ور پریږدي، په زور راکاږي ورخوشي کی. وی اغرق النازع فی القوس، په قوس او په لنده راخکلو کې ښه قوت خرچ کو. نو دې صورت په شروع کې د ملائکو صفات او حالات دي. پاغه باندې قسم شوی دی او جواب قسم بیا دا دی چې قیامت به خامخا راځي. قیامت او حشر نشر یقیني دی. د فرشتو باندې قسم چې خوړلی شوی نو مناسبت یې دا معلومیږي چې فرشتې وخت کې د تمام عالم دنیا د دې نظم و نسق او انتظام کې مداخلت لري، الله مقرر کړي دي او هر فرشتہ خپل خدمت په ځای باندې راوړي. د قیامت پر ورځ باندې به تمام اسباب مادیه د هغې رشتې به ختم شي او بلکې غیر معمولی حالات او واقعات به مخې ته راځي. نو دې واقعاتو کې فرشتے بکار کئی. دا فرشتو صفتونه دے دے کہ 15 اللہ پاک ذکر کری دی. دا انسان دا مرگ وقت چی رانزدی شی نو دا وقت کہ اللہ پاک فرشتے رو لیگی. نو دا کافر روح چی اوباسی نو دا وقت کہ دا کافر دا عذاب علامات ویني، دا عذاب فرشتي ویني. نو دا روح په بدن کې پټیږي، تختی را تختی او وتو ته
ځان نه ورکوي ځکه بهر عذاب ویني. نو دا فرشتې په ډېر زور باندې راکاږي او راوباسي یې. روح راوځي نه، په ډېر زور یې راوباسي، داسې په سختۍ او په تکلیف یې راوباسي لکه وړی چې په دې کې ازغیداره لښته نښتې وي او هغه راکاږي، نو دې ازغو پورې دا وړی شوکېږي او په زور به یې پرې راکاږي. او د دې مقابله کې د یو مؤمن روح هغه چې وځي نو بلا تعداد فرشتې راشي، د رحمت فرشتې، او هغوی د برزخ هغه حالات او نعمتونه او ته مخامخ کي، دا ښکلې ښکلې فرشتې، نوراني چهرې، هغې کې یو قسم حسن، خوند او مزه معلومیږي. نو دا روح پخپله ورته راوځي. وایي د دې مثال داسې وي لکه د اوبو ډک مشک چې د هغې خوله تړلې ده او د مشک دا خوله پرانستې شوه، اوبه پخپله راوځي. نو دغه د رحمت فرشتې چې راشي د مؤمن دا روح ډېر په اسانه باندې راوځي او هغوی د جنت په ښکلې کفن کې اونغاړي او ښکلې ښکلې القاب او آداب وایي او بیا په د فرشتو په جلوس کې هغه رواني، ځای په ځای مرحبا مرحبا ورته ویلي کېږي، هرکلی ورته ویلي کېږي او د اسمان دروازې په ډېره مینه باندې هغې ته کلاویږي. او بیا د اووم اسمان نه بره علیین مقام ته ورسېږي او بیا د هغه ځای نه ډېر په خوشحالو کې جنت ته تګ راتګ کوي او سیر و سیاحت او د جنت خوند او مزې اخلي. د دنیا هغه ستوماني یې هلته کې اوځي. مؤمن بنده او ټول عمر په دې دنیا کې ستړی ستومانه چېرته آرام او راحت یې بیا نه موندو، خو چې د دې ځای نه هلته لاړ شي نو لا پقه لاړ شي. وی روح د مؤمن تل د علیین په منارو وي ناست، تل د دنیا وي د جنت دارالامان ته. نو والنازعات غرقا په دې کې د عذاب د فرشتو او د کافر د روح وتلو حال، او والناشطات نشطا په دې کې د مؤمن د روح د وتلو هغه حال دی. بیا چې کله دا روح دا فرشتې واخلي د مؤمن روح، نو دا فرشتې په تلوار باندې روح په بره وړي. اوس دې لار کې منځ کې څه رکاوټ شته، نو منځ کې او پکې رکاوټ نه وي، لاره همواره ده، رشمش نشته، بریک لګېدل پکې نشته دی، او داسې اوار رواني لکه لامبوزن چې په سین کې لامبو وي، نو مخې ته پکې کندې کپرې نشته دی، رکاوټ پکې نشته دی، اوار رواني. نو دا فرشتې دقه شانتې لامبوزن په شانتې نیغ روان وي، منځ کې رکاوټ نه وي. دا دریم صفت و سابحات سبحا شو، او څلورم صفت د فرشتو فالسابقات سبقا. چې کله دا روح د فرشتو په قبضه کې راشي نو دوی یې خپلې ټکانې ته رسوي، که نیک دی هم او که بد دی هم، نو د یو بل نه سبقت کوي، وړاندېوالی کوي. نو د مؤمن روح د جنت هواګانو ته او نعمتونو مقام ته ورسېږي، او د کافر روح دوزخونو ته، د دوزخونو هواګانو ته او عذابونو ته، سجین مقام ته ورسېږي. او پنځم صفت دا فالسابقات سبقا کې څلورم صفت راغی، او پنځم صفت چې دی نو فالمدبرات امرا، د الله په حکم باندې تدبیر کوي، انتظام کوي دا فرشتې. چې کوم روح ته د ثواب یا د راحت ورکولو حکم دی، هغه له د راحت اسباب برابر کی، او چاله چې د عذاب او د تکلیف حکم شوی وي هغه له دقه انتظام کوي. نو فالمدبرات امرا.
والنازعات غرقا قسم ملی پا اغی فرشتو باندے چی روح دا کافر پا سختے باندے استن کیوی والنازعات غرقا قسم پا اغی فرشتو باندے چی روح دا کافر عباسی پا سختے باندے والناشطات نشطا او قسم پا اغی فرشتو باندے چی روح دا مومن استو کے غٹا پرانستن کی پاسانتیا باندے والناشطات نشطا نشط غٹا پرانستل لکه دا اوبو ډک مشک چې خولې تړلې ده نو دا غوټه پرانستې شو اوبه ترې په خپله ووتې نو د مؤمن روح استو په وخت کې لکه چې غوټه یې پرانستله والناشطات نشطا قسم په هغې فرشتو باندې چې غوټه پرانستونکي وي په پرانستلو سره والسابحات سبحا قسم پا اغی فرشتو باندے چه لامبو زنی دی لامبو وحن کری والسابحات لامبو وحن کری سبحن پا لامبو وحل سرا چه کل روح دا مومن والی نو پا قلار باندے بغیر رسر رکاوٹ روان دی فالسابقات سبقا پس قسم پا اغی فرشتو باندے چې سبقت کون کې وړاندې کېدونکي د یو بل نه د مؤمن روح د ثواب ځای ته رسوي د کافر روح د عذاب ځای ته رسوي فالمدبرات امرا پس قسم په هغې فرشتو باندې چې تدبیر کوي د کارونو انتظام کوي د کارونو چاله د عذاب اسباب برابر کی چاله د راحت او د نعمتونو اسباب برابري یوم ترجف الراجفتو دا قسم پا دے فرشتو اوشو صد پارا قیامت خامخا راتلونکی دی نو چه قیامت رازی نو سچل بی یوم ترجف الراجفتو پا کمرز باندے ترجفو چه او بخوزیگی الراجفتو خوزون کے بخوزولو کی پا کمرز باندے خوزون کے خوزولو کی نو دا خوزون کی یا تینا مراد زلزله دا قیامت تا چه دا ازمکه با اخوزیگی او یا تینا مراد رنبنش پیلی دا چه پده که دا تمام روحون دا با اخوزیگی دا بدنون نا بخارج شی دینا پس با بیا بلش پیلی والی کیگی تطبعو هر رادفا دی پسی بای دویمش پیلی یا زلزله پسی با دویم زلزلوی قلوب یومئذ واجفه زړونه په دغه ورځ باندې درزېدونکي وي د ډېر هیبت نه به د زړه دړکن تېز وي دغه زلزله ده او که دا شپېلې ده نو د زړه دړکن به ډېر زیات شي او دا سترګې به د ډېر پیمانتیا د وجې نه ښکته وي د قیامت په ورځ باندې چا چې د قیامت نه انکار کړی دی د هغې سترګې ښکته ابصارها خاشعه سترګې به په دغه ورځ باندې ډېرې ښکته وي د پیمانتیا او د ملامتیا نه یقولون ائنا لمردودون فی الحافره یقولون کافران وایي چې عقیده د قیامت نشته دی نو دوی وایي چې دا خو به ډېر د تاوان را پاسېدل وي ائنا لمردودون آیا من با واپس کیدونکي یو فی الحافره واپس دوباره به من بیا واپس کیږو چې اډوکي شو نو دې لومبني اوس لومبني حالت د دنیا د ژوند دی نو دې حالت ته به من بیا واپس کیږو د مرګ نه مخکې چې کوم حالت دی نو بعد الموت به بیا من ته حیات ثانیه دوباره ژوند به ملاویږي دا خو موږ نه منو څنګه به موږ ژوندي شو هډوکي به هم زره وي اذا كنا عظاما نخره آیا په کوم وخت چې موږ اډوکي شو او دننه ډډي دا اډوکي دننه ډډ وي
اور واسطه هم وي اور واسطه اډو کی شي نو دې کې بچن بیا څنګه راشي ناممکن را. قالوا تلك اذن کرة خاسرة وای کافران چې تلك اذن کرة خاسرة دا خو په دغه وخت کې دوباره راتلل د تاوان دي. دا راتلل دا خو ډېر د نقصان او د تاوان به وي چې من بیا راجم دي کېږو ځکه چې د دغه وخت لپاره من څه اسباب به تیار کړي نه وي. او مقصد د دې خبرې نه ټوکې او مسخرې دي. آخرت مني نه نو د تیاری به څه فکر وکړي خدا په دې پورې مسخرې کوي. د اهل حق چې دی نو د دوی په عقیدې پورې خندا کوي. د دوی د عقیدې مطابق خدا به زمونږ د پاره ډېر د تاوان وکړي چې موږ را پاسو. مني یې نه. فانما هي زجرة واحده دا به یو وارې رټلوي یو آواز به او فوراً به میدان کې تمام مخلوق راجمع شي. مخکې ورپسې د مکذبینو هغه یرول دي د تکذیب هغه سزا وي. فانما هي زجرة واحده پس بېشک دا به یو وار رټنوي یو آواز. فاذا هم بالساهره ناګانه به دوی په کلو میدان باندې وي. هل اتاک حدیث موسی اور راغلی تا ته خبر د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام حالات او خبر تا ته راغلی دي او هغه خبر الله پاک را لېږلی دی. هل اتاک آیا راغلی دی تا ته را رسېدلی دی تا ته حدیث موسی خبر د موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام تفصیلی واقعہ په قرآن کې ځای په ځای باندې ذکر شوی دا چې د فرعون دور حکومت کې الله پیدا کړ ماشومان حلالېدل دې الله پاک په کومه طریقه باندې بچ کړ. بیا د فرعون په کور کې پرورش شوی دی او بیا دا هغه یو سپی د په سوک وجل شوی دی او هغه د وجلو اراده کړې ده او الله دې د مصر نه مدین ته بوتلی دی او د هغه ځای نه واپسۍ کې ورته نبوت ملو شوی دی. د شعیب علیه السلام د کوره چې راته خپله بیبي ورسره وه او لاره خطا شوې وه عامه لار هغه پرېښې وه په یو نامعلومه لار باندې روانو شپه وه تیاره وه یخني وه باران ګلی وه او دغه وخت کې د ماشوم د پیدا کېدو حالات شروع شو. د بیبي دپاره د ګرمایش انتظام پکار دی د لارې د معلومولو انتظام پکار دی. مخامخ په غر باندې رڼا ښکاره شلو هغې رڼا پسې تللی دی او په هغه ځای کې نبوت ملو شوی دی. هل اتاک حدیث موسی آیا راغلی دی تا ته خبره د موسی علیہ السلام اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى کم وقت کې چې آواز ورکړه ته ربه د رب د موسی علیہ السلام رب موسی علیہ السلام له آواز ورکړه بالوادي المقدس طوى په مقدس واده د طوا کې طوا دغه میدان نوم دی د غار د پاسه یو کلو میدان دی د کوه تور د پاسه او دغه ته وادي مقدس وی ډېره پاکیزه وادي یو پاکیزه میدان. انک بالوادي المقدس طوا بېشکه ته په مقدسه واده د طوا کې فخلعن علیک پیزار دختونه وباسه. اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا کم وقت چې موسی علیہ السلام ته آواز وکړ ربه خپل رب بالوادي المقدس طوا پاغه پاکیزه میدان د طوا کې اذهب الى فرعون انه طغى
لاړ شه فرعون ته انه طغى بشک د سرکشي کړې ده. موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړو وی فاذهب الى فرعون، فرعون لاړ شه انه طغى سرکشي کړې ده. دغه وخت کې موسی علیہ السلام الله پاک ته وی چې بیبي را سره ده، دا غي بس چل کېږي چې ته یې خوا لاړ شې. وی الله پاک داسې ورته نه چې د هغې نه بېغمه شه زه به انتظام وکړم. دی ورته ونه وی وی لاس کې دې څه دي امسا وما تلک بیمینک یا موسی، دی ښي لاس کې دې څه دي؟ وی امسا ده. وی ښه د غر دا غټ غټ دې دا ووه په امسا چې ګزار یې ورکړ نه ګټ مات شو، دننه پکې بل کاڼی راووته. وی دا کاڼی ووه نه هغه کاڼی چې و نو مات شو، نو دننه پکې بل کاڼی راووته. وی دا کاڼی ووه په امسا نو چې درېیم ګزار یې ورکړ هغه کاڼی مات شو، نو هغې کې دننه یو چینجي دی او شنه پاڼه په خولې کې نیولې ده او هغه چینجي ذکر هم کوي. موسی علیہ السلام هغه ذکر واورېده. سبحان من یرانی، پاکی هغه ذات لري چې ما ویني، ويرزقني او ما ته رزق هم راکوي، ولا ینسانی ایری ممنا، ويعرف مکانی زما ځای هم ورته معلوم دی، دې دې ته خوراک را رسوي. بس موسی علیہ السلام پوه شو چې دې کاڼي وهلو کې او د درې کاڼو کې دننه چینجي او د هغه په خولې کې پاڼه او د هغه ذکر دی ما ته دې لوی چې د بیبي انتظام به دې زه کومه بېغمه شه. نو بس بیبي بیا خپل پلار کره تللی ده، د پلار کور نږدې و هلته لاړله او د هغه ځای نه موسی علیہ السلام فرعون ته لاړ. ښه مطمئن را روان دی. اذهب الى فرعون انه طغى، لاړ شه فرعون ته بېشکه د سرکشي کړې ده. فقل هل لك الى ان تزکا، فقل نو ورته ووایه هل لك آیا شته دې ستا مینه الى ان تزکا چې ته ځان پاک کې، زه ځان د جوړولو اراده دې شته او که نشته دی؟ که ته د ځان د جوړولو اراده کې څه خواهش دې وي نو الله په خپل حکم همدې کار له زه رالېږلی یم، نو زه به دې سم کم که نه، که سمېږي چې دې سم کمه الله رالېږلی یم. واهدیک زه به درته هدایت وکړم، الله رالېږلی یم. واهدیک الی ربک زه به تا ته وښیم لار ستا د رب ته طرف ته، فتخشا نو ته به د الله نه ویرېږې، لار درته ښوولی شم، په هغې لار باندې لاړ به شي، ستا په زړه کې به خوف او یره د الله را پیدا شي، کامل معرفت به دې په زړه کې راشي. لکه خواهش دې وینو را میدان ته شه. خوف به په زړه کې کله راځي، د الله یره به په زړه کې کله راځي چې ته خو الله وپېژنې که نه. معرفت درته حاصل شي نو د معرفت نه وروسته به د الله یره ستا په زړه کې راشي. نو دې ځای نه معلومېږي چې موسی علیہ السلام یوازې دې له نه دی تللی چې ما سره بني اسرائیل آزاد کا، بني اسرائیل له ازادي ورکا، ارسل معي بني اسرائیل، بني اسرائیل خوشک آزاد کا. یوازې د بني اسرائیلو آزادول نه بلکې مقصد دا دی چې فرعون ستا اصلاح کومه، دې لم الله را لېږلی ما. د موسی علیہ السلام د راتلو مقصد د فرعون اصلاح هم وا او د بني اسرائیلو ازادي پکې هم وا. فقل هل لك الى ان تزکا، فقل نو پس ورته ووایه هل لك الى ان تزکا، آیا ستا رغبت شته دی، ستا مینه شته الى ان تزکا چې ته ځان پاک کې. واهدیک الى ربک فتخشا، زه تا ته ښودنه وکړمه الى ربک ستا رب طرف ته فتخشا، نو ته به ویرېږې د الله نه، معرفت به در کې راشي، هدایت به درته وکړمه نو معرفت به در کې راشي، فتخشا نو ته به د الله نه ویرېږې. په دنیا کې
اخولدتا الآیت الکبرى یو لوی نشانی معجزه ورته اخولا همسا چې به وګرځول هغې نه به لوی اژدها جوړه شوله دا یو لویه معجزه آیت الکبرى او لاس چې به یې تخته دننه کو بیا به یې راوویسته مخامخ به یې که د نور نه به یې تیزه رڼا کوله فاراه الآیت الکبرى پس وروی خوله ورته یو لویه نشاني فکذب وعصا پس فرعون تکذیب وکړه د موسی علیه السلام دروغجنې ورته وویل وعصا او نافرماني یې وکړله ثم ادبر یسعا بیا شا کړله تو شو یسعا او تلاش او کوشش یې کو د مقابلې دپاره د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره جادوګرې راجمع کړل خلک یې راجمع کړل ثم ادبر بیا واپس شو شا یې کړله یسعا چې کوشش یې کوو د موسی علیه السلام د پړکولو په دې فکر کې و چې دې به راله څوک پړکي نو جادوګرې راوستل فحشره فنادا پس در راجمع کړ جادوګر فنادا نو د یو آواز وکړه اعلان یې وکړ فقال انا ربکم الاعلی پس فرعون وویل انا ربکم الاعلی زه ستاسو د ټولو نه لوی رب یمه زه ستاسو د ټولو نه لوی رب یمه نو چې زه رب یم موسی خو ما رالېږلی نه دی نو دې چا رالېږلی دی رب زه یم پیغمبر به زه لېږم دی خو ما نه دی رالېږلی دا چا رالېږلی دی فقال ویل انا ربکم الاعلی زه ستاسو رب یمه او د ټولو نه اعلی زما نه واړه واړه خدایان هم شته خو زما نه لوی خدای بل نشته دی د خپلې مجسمې جوړه کړې وې هغې ته به یم رب وې خلکو به هغې ته هم سجدې کولې نو دغه هم واړه خدایان او زه هم لوی خدای یم انا ربکم الاعلی فاخذه الله نکال الاخرة والاولى فاخذه الله پس اونیو الله پاک دلره نکال الاخرة والاولى پس سزا د آخرت کې او پس سزا د دنیا کې د دنیا او د آخرت سزاګانې ولا الله ورکړلې په دنیا کې په دریاب کې ډوب کړی دی ایمان یې نصیب شوی نه دی آخر کې خو بیا د ایمان چغې والې چې ما په هغه رب ایمان راوړی چې د موسی علیه السلام رب دی او د هارون علیه السلام رب دی خو دغه وخت کې ورته په خولې کې خټې ور اوتپلې شو خولې وله بند کړله ناقص ایمان یې راوړنو ناقص نجات هم الله ورکه دا بدن یې د سین نه راوویسته او خلکو تر نمونې دپاره یې کېښوده الیوم ننجیک ببدنک الله فرمای الیوم ننجیک نن ورځ موږ نجات درکو تا ته ببدنک صرف په بدن ستا لتكون لمن خلفك آیه دې دپاره چې ستا نه رستو خلک راځي د هغې دپاره نشاني د عبرت شي د خلکو دپاره یو نمونه به پروت دی د صرف بدن بچ دی او نور خو عذاب ورورسېده او د آخرت عذاب به پې د پاسه وي فاخذه الله نکال الاخرة والاولى پس اونیو دلره الله پاک پاغه سزا او عبرت د دنیا او د آخرت هم او د دنیا هم په دنیا کې اوبو کې ډوب آخرت کې په اور لمبو کې ډوب ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی بیشک پدې کې عبرت او نصیحت ته د سوچ فکر مقام دی لمن د هغه چا یخشا چې د الله نه یریږي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. صدق الله العظيم. سورة النازعات دیرشما سپارہ 29 نمبر آیات. اانتم اشد خلقا ام السماء. کافران دا بعث بعد الموت نا انکار کئی کہ پس دا مرگ جمدن نشتا. نو اللہ پاک دین تپوس کئی دے کافرونا ستاسو پیدا کول دا با مشکل وی او که دا زمک او دا اسمان او دا دی غرنو پیدا کول اللہ تا یوم مشکل ندے حیث مشکل اللہ تا نشتا. او دا انسان پا ذہن کے دا ازمک آسمان او دا غرون پیدا کول دا زیاد مشکل خکاری. نو چی اللہ تا دا ازمک او آسمان پیدا کول مشکل نری نو انسان تخوی یوزل پیدا کری نستا دوبارہ پیدا کول بس مشکل وی حیث مشکل نری. نو چی اللہ دا ازمک او دا آسمان خالق منے نو دا خپل ځانم خالق امنا چتاب دوبارہ بیا پیدا کئی. دیکھ شک و تردد مکوا. مخکل اسمان رغونا او پاغے کے چکم خکل صفتون داغے سے بیان اللہ کئی کہ رفع سمکہا فسواہا. دا اسمان یو گنبد غندے دے یو قب دے نو دا دے دا قب و دا گنبد دے سنگا اچت کرے دے او برابر کرے دے. دا دین اشپرا استلی دا او دا دین روز ہمرا استلی دا. اسمان سمرا مضبوط دے سمرا صفا دے سمرا ہموار دے. پکم طریقہ باندے اللہ دے لے او ترتیب ور کرے دے او زبردست انتظام جو کرے دے. پدے اسمان کے انور سپومے ستوری جوڑ کری دی دیکھے شپا جوڑا کرے ہو دیکھے روز ہم جوڑا کرے دا. اانتم اشد خلقا ام السماء. آیا تاسو دیر سخی پیدا کولو کی آیا تاسو پیدا کول دیر سخ دی ام السماء او کدا اسمان پیدا کول سخ دی. بناها اللہ پیدا کرے دے اللہ جوڑ کرے دے اسمان لرا. رفع سمکہا فسواہا اللہ پورتا کرے دے قبض دے فسواہا نو برابر کرے دے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اللہ دے دینا شپرا استلدا. وَأَغْطَشَ تورکڑ دا لیلہا اشپد دے اسمان. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا او دا دین روز روخان رنا را استلی دا. ضحا دا چاش دے وقت نو دا وقت دیر رناوی نو دا رنا چار استلی دا اللہ. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. والارض بعد ذلك ود دین ورست رزمک چدا دحاها لا ویلکڑا. والارض بعد ذلك دحاها دین رست دا خبر وور چدا ازمک چا ویلکڑا اللہ ویلکڑا. ازمک مخ کے پیدا دو کہ اسمان مخ کے پیدا دے. نظم کا اللہ مخ کے پیدا کرے دا. پدور کے نظم کا پیدا کرلا
او په دوه ورځې کې په دې ځمکه کې دا تمامې خزانې برابر کړلې، نو دا 4 ورځې شوې. او په دوه ورځې کې د هغې نه وروستو اسمان او په اسمان کې چې څه دي هغه الله پاک پیدا کړي، نو دا 6 ورځې شولې. په 4 ورځې کې اول ځمکه پیدا شوله او په 2 ورځې کې اسمانونه پیدا شول. اوس په دې کې دا ټکي چې والارض بعد ذلك دحاها، د دې نه وروستو والارض بعد ذلك دا ځمکه د دې نه وروستو دحاها الله ویله کړې ده. دې ته تعقیب ذکري وایي. تعقیب ذکری یعنی په ذکر کې د ځمکه وروسته راله، نور حقیقت کې ځمکه مخکې پیدا شوې ده. اول ځمکه پیدا ده، اسمانونه وروسته دي، خو دا تعقیب ذکری دی. لکه یو بادشاه دی د هغه صفت کې او د هغه د بیان نه وروسته ووایي چې دا بادشاه داسې داسې راغی، د دې نه وروسته د پلار هم باچا و، نیکه یې هم باچا و. نو دا پلار او نیکه خو د ده نه مخکې بادشاهانو، دې وروسته پیدا دی، خو د ده د بادشاهت ذکر چې دی وکړه، نو د هغې نه وروسته وایي چې دې نه وروستو د ده پلار چې دی نو هغه هم بادشاه و، نیکه یې هم بادشاه و. نو پلار نیکه طبعي ترتیب باندې مخکې تېر شوي دي، خو دې دی کې ذکر کې وروسته راغلی. نو دقه شانتې ځمکه مخکې پیدا ده، اسمان وروسته پیدا دی، خو دې دی کې رفع سمکها ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. نو دې نه وروسته د ځمکې ذکر راغی، نو دا تعقیب ذکري دی. والارض بعد ذلك دحاها، او ځمکه د دې نه وروسته واوره چې هغه هم الله ویړه کړې ده. اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها الله را ایستلی دی د دې ځمکې نه ماءها اوبه د دې ومرعاها او شینکې د دې. په دې ځمکه کې دریابونه روان کړي دي، چینې پکې دي، بیا په دې اوبو باندې هر قسمه سبزیانې پیدا کړي دي. اخرج منها ماءها، الله را ایستلی دی د دې ځمکې نه ماءها اوبه د دې ومرعاها او شینکې د دې. والجبال ارساها، او غرونه په دې ځمکه باندې الله پاک ودرولي دي. ځمکه کې اضطرابي حرکت او هغه حرکت ختمولو دپاره په الله میخونه ټکوال غرونه. متاعا لکم ولانعامکم، دا ستاسو د فیدې دپاره دي، ولانعامکم او ستاسو د چارپایانو د فیدې دپاره دي. که دا انتظام الله نه وی کړی نو ستاسو به څه حال و، ستاسو د ځناورو به څه حال و. نو دا تمام اشیاء الله پیدا کړي دي ستاسو د حاجت دپاره، ستاسو د راحت دپاره. نو پکار دي چې د دغې منعم حقیقي شکریا ادا کړي. په دې پوه شه چې الله قادر مطلق دی، برحق بادشاه دی، زبردست انتظام یې کړی دی. نو دغه الله چې دا دومره ارڅ کولی شي، نو ستا دا واسطه اډوکي ولې په دې کې به روح نشي اچولی؟ نو چې د دې دومره قدرتونو اقرار کې، د دغه نعمتونو شکریا ادا کا او قیامت له تیاری وکړه، انکار مه کوه. فاذا جاءت الطامة الكبرى، پس هر کله چې راشي هغه ډیره لویه هنګامه قیامت راشي. یوم یتذکر الانسان ما سعی، په کومه ورځ باندې چې یاد به کي انسان ما سعی، کم چې سعی او کوشش د کړی دی. وبرزت الجحیم لمن یراه، ښکاره به راوړي شي جهنم لمن هغه چا دپاره یرا چې دی یې وویني. میدان حشر کې به جهنم را ښکاره کړي شي. وجیء یومئذ بجهنم، میدان حشر ته به جهنم راوستی شي.
ارچا تب مخامخ کاری لمن یرا سوک چی قتل غواری نو مخامخ بخکاری مخ کے بس حیث رکاوٹ نوی فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا ہر چی اغا کس دے طغا چی شرارت کڑی دے و سرکشی کڑی دا وآثر الحیات الدنیا او دا دنیا زندگی لے پا آخرت بانے ترجیح ور کڑی دا فإن الجحیم ہی المأوا پس دوزخ دا دغی کس دا پارا ٹکانا دا فأما من طغى وآثر الحیات الدنیا پس ہر چی اغا کس دے طغا چی سرکشی کڑی دا دوزخیان دو علامی اللہ دے دے کے ذکر کئی یو دا طغا سرکشی کڑی دا اللہ دا احکام و پابندی پا زیبانے سرکشی کئی احکام نمانی اور سرکشی کئی دویم دا وآثر الحیات الدنیا ترجیح ور کڑی دا دنیا زندگی تا مثال طور پر دنیا کے دا شکار راشی کہ دا کار دا بندہ کی نو دا دنیا آرام راحت ورطا ملاوی گی خوند و زمت ملاوی گی خو آخرت کے با پہ عذاب ملاوی گی نو دے دا آخرت فکر انکی و دا دنیا دا مزے واخلی آثر الحیات الدنیا نو دا ترجیح ورکل دنیا زندگی تا پا آخرت باندے نو دا بندہ دا دوزخ لائق شو یو سرکشی کئی دا خدا حکم نمانی اور دویم دا چی دا دنیا راحت واغ شوی دا خلی اور دا آخرت عذاب سر و گورو دا غی اس فکریو نکو نو دا دا پبارک اللہ فرمائی فإن الجحیم ہی المأوا پس دوزخ جہنم دا دا ٹکانا دا دوزخیانو حال بیان شو اور دا دے مقابلہ کی دا جنتیانو ذکر صفتنا اللہ کی وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وبرزت الجحيم لمن يرى خکارب رولیشی جہنم خکارب کریشی جہنم لمن اغچات یراچی ونیے فأما من طغى وآثر الحیات الدنیا پس ہر چی اغکس دے چی شرارت کردے دے سرکشی کردے دا وآثر الحیات الدنیا او دا دنیا زندگی لے ترجیح ور کردے پا آخرت باندے فإن الجحیم ہی المأوا پس دوزخ دا ٹکانا دا وأما من خاف مقام ربی او ہر چی اغا کس دے خاف مقام ربی چی دے یریگی دخپل رب پا مخی دا ادریدونا ونہا النفس عن الہوا او دا من کردے دخپل نفس دا خواہشات نفسانینا فإن الجنت ہی المأوا پس بے شک جنت دا ٹکانا دا چی سوک دا دے خبر خیال ساتی چی دا اللہ پا مخ کے با ادرے گمی ساتھ کتاب دا پارا دا نفس خواہشات من لینے دے خپل زان قابو کرے دے دا اللہ دا احکام و تابداری کرے دا فإن الجنت ہی المأوا جنت دا ٹکانا دا وأما من خاف مقام ربه ہر چی اغا کس دے چی یریگی دے مقام ربه دخپل رب پا مخ کے دا ادریدونا ونہا النفس او دخپل نفس من کرے دے عن الہوا دا خواہشات نفسانینا نفس دا خواہشاتنا من کول
دا پسمنی کیږي نو دا د الله په یاره باندې. مخالفت نفس د دې درې درجې دي. اوله درجه دا ده چې یو بنده د باطل او عقیدو نه ځان بچ کی. هغه باطل عقیدې چې د قرآن او د حدیث د ظاهر نه مخالفې دي او د امت د نیکانو خلکو نه مخالفې دي، د هغې نه ځان بچ کی، نو دا بنده مسلمان دی. باطل عقیدو نه ځان بچ کی نو دی مسلمان. دا اوله درجه شوله. درمیانه درجه دا ده چې کله دا بنده د ګناه اراده وکړي او بیا دته دا خبره یاد شي چې زه به د الله په مخ کې ودرېږم او ما سره به حساب کتاب کېږي، نو د دې خیال پر راتلو باندې دی دا ګناه پرېږدي، نو دغه درمیانه درجه ده. او د دې درجې پوره کېدل په دې کېږي چې دا بنده د شبهاتو نه پرهیز کوي. چې کوم مباح او جایز کار وي او په هغې کې بنده مشغول شي او د هغې په وجه یو ناجایز کار کې مبتلا کېږي، نو دې دغه جایز کار هم بیا پرېږدي. یو جایز او مباح کار دی، خو که دې جایز او مباح کې دې مشغول شي نو د دې په وجه بیا بل ناجایز کار کې مبتلا کېدو خطره وي، نو دغه جایز کار به هم پرېږدي. نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چا چې مشتبهاتو نه پرهیز وکړو نو د خپل عزت او دین بچ کو، او کم بنده چې مشتبهاتو کې مبتلا شو آخر به دې په حرامو کې مبتلا شي. او د مشتبهاتو نه مراد هغه کارونه دي چې جایز او ناجایز دواړه احتمال پکې وي. جایز دی دا احتمالی چې ناجایز دی، یعنی عمل کون کې ته دا شبه وي چې دا کار ماله جایز دی که ناجایز دی، نو دې ته مشتبهات وایي. مثال په طور یو سړی بیمار دی او دس کولی شي خو پوره یقین یې نه دی چې زه اودس وکړم نو ما ته ضرر شته او که نشته، نو د تیمم جواز او عدم جواز دې کې اشتباه راله. تیمم ماله جایز دی که ماله جایز نه دی دې کې شک کې دی. یا بیمار دی په ولاړې مونځ خو کولی شي خو دې کې به تکلیف وي، نو چې په ناستې وکړم که ونه کړم، نو دا په ناسته مونځ کول او نه کول دې کې شک راغی، نو دې دا شک پرېږدي په ولاړې مونځو کې. دغه تیمم کې چې شک دی نو تیمم یې پرېښو او داسې یې وکړه، نو مشتبهات یې پرېښودل او یقیني د جواز کار هغه یې وکړه، نو دا تقوا ده. دا د نفس د مخالفت درمیانه درجه ده. د نفس مخالفت د ګناه په کارونو کې کېږي چې بنده کوشش وکړي په خپل اختیار باندې کامیابېدی شي، او یو خواهش نفس دا دی چې بنده عبادات کوي او نیک عملونه کوي او په دې کې ریاکاری راشي، په دې کې تعجب راشي، دې کې لوی راشي، په دې کې ډېر خلک مبتلا کېږي کوي د نیکۍ کار خو په زړه کې داسې یو لوی تکبر او ځان خوښېدل راشي، نو دې دا عمل صحیح ګڼي او دا هم خواهشات نفسانی دي.
د دې مخالفت ضروری دی، خو د دې بیماری نه بچ کېدل دا په علم باندې نه ده، بلکې یو شیخ کامل پیر کامل په صحبت کې پاتې کېدو سره دا علاج کېږي. دا په کتابونو نه ده، په علم نه، بلکې یو کامل پیر سره مرګرتیا کې پاتې کېدل د دې علاج په هغې باندې کېږي. ځکه چې دی خو عالم دی، دته دا کار ښه ښکاري، خو دنه په ده کې بیماري پیدا کړې ده. کار نیک ښکاري، خو ده کې بیماري پیدا کړې ده. نو دی د خپل نفس یو پیر کامل با شریعت پیر ته وسپاري. او د دې مثال یعقوب کرخی رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ ولی الله، په ابتدا کې ترکانو. نو دی وایي چې ما په خپل نفس کې داسې سستی او تیاره غوندې محسوس کړله. وی ما اراده وکړه چې روجې نیسمه چې دا تیاره مې د دې نفس نه اوځي، دا کمزوري او کوتاهي راکېده چې دا رانه اوځي. روجې نیول مې شروع کړل. اتفاقا د دغې روجې په حالت کې شیخ بهاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه مجلس ته ورسېده. نو دغه وخت کې بهاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه د خپلو میلمنو لپاره خوراک څښاک انتظام کړی دی او مخې ته یې راوړو. نو یعقوب کرخی میلمه دی، نو ده ته مخې ته طعام کېښوده. او ما ته چې مخې ته طعام کېښوده، نو ویې ویل چې ډېر ناکاره دی هغه بنده چې دی د خپل خواهشات نفسانیو بنده دی، چې دا خواهشات نفسانیه گمراه کوي. او بیا وفرمایل چې خوراک کول د هغې روجې نه بهتر دی چې د خواهشات نفسانیو سره روجه وي. د یعقوب کرخی روجه وه، وایي چې دا خبره یې وکړله، وایي ما ته احساس وشو چې زما په دې نفس کې غرور او تکبر او خودپسندي راځي، او زما شیخ دا خبره محسوس کړله. نو ما ته دا خبره ثابته شوله چې ذکر کې او نفلی عباداتو کې د شیخ کامل په اجازت او هدایت باندې داخلېدل پکار دي. که ته ذکر کې او که ته نفلی عبادات کې، نو د شیخ کامل اجازت پکې پکار دی، د هغه هدایت پکې پکار دی. ځکه چې شیخ کامل ستا د دې نفس د مکر و فریب نه واقف دی چې په دې نفلی عمل کې کم فریب پتا کې راځي، هغې نه دی منع کوي. وی دقه وخت کې بیا ما بهاءالدین نقشبندی رحمت الله علیه نه تپوس وکړو چې حضرت داسې شیخ کامل پیر کامل چې هغه ته فانی فی الله وایي، هغه ته باقی بالله وایي، که دا پیدا نشي نو بیا یو بنده څه کار کوي؟ یو زمانه که داسې راغله چې پیر کامل نه ملاوېده، نو عام بندیان مسلمانان به څه کار کوي؟ هغوی راته وفرمیل چې استغفار دې ډېر وایي، هر مانځه نه پس دې 20 ځله استغفار پابندۍ سره وایي. نو د ورځې 5 منځونه دي، نو 100 کرته استغفار شو. ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بعضې وخت زه په خپل زړه کې خړوالی محسوس کما او زه هر ورځ د الله نه 100 کرته بخښنه غواړم. پیغمبر علیه السلام بخښنه غواړي، استغفار وایي د ورځې 100 ځله. نو ته که ځان کې کمې محسوسې او پیر کامل درته نه میلاوېږي، نو د ورځې 100 ځله استغفار وایه، ته به د ګناهونو نه بچ شي. درېمه درجه دا اعلی درجه ده د مخالفت د نفس. په ډېر ذکرونو باندې او په ډېر محنت باندې دا خپل نفس پاک کا،
چې دې کې خواهشات نفسانی بالکل پاتې نشي. هغه خواهشات نفسانی چې بنده شرکی اعمالو طرف ته راکاږي، او دغه مقام د ولایت مقام دی، یو ډېر لوی ولی الله دغه مقام ته رسي. او بیا دغه بنده چې دې مقام ته ورسېده نو صوفیان دې ته وایي فانی فی الله او باقی بالله. او د داسې نفس مبارک الله شیطان ته ویلو چې ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، زماغه خاص بندیان چې هغه فانی فی الله او باقی بالله دي، هغې باندې شیطان استا وس نه رسېږي، حکومت دې پې نشي راتلی په هغې، قابو کولی نشي. او د داسې بندیانو باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. په تاسو کې یو کس کامل ایماندار نه دی تر دې چې د ده خواهشات تابع شي د هغې دین چې ما راوړی دی. نو نفس د الله په فضل باندې د خواهشاتو نه منې کا، ته بیا ګوره نو فإن الجنة هي المأوى، د الله په فضل باندې کی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هر چې هغه کس دی چې دی یریږي د خپل رب په مخ کې د ودرېدو نه، ونهى النفس عن الهوى او دې نفس منې کوي د خواهشاتو نه، نو فإن الجنة هي المأوى، پس بېشکه جنت د ده ټکانه ده. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سوال کوي لتانا عن الساعة د قیامت پبارکې ایان مرساها، چې کله به قایمېدل د قیامت. د قیامت پبارکې د کافران تپوس کوي هغه قیامت به کله راوله. يسألونك عن الساعة د قیامت پبارکې درنه تپوس کوي چې ایان مرساها، کله به قیامت قایمېدل وقت خيار. فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، فيما أنت تپسکی من ذكرها د قیامت پبارکی، د قیامت د ذکر پبارکی تپک محال کیے. د دې ټیک وخت خو الله ته معلوم دی، نه فرشتے ته معلوم دی، نه پیغمبر ته معلوم دی، نه بل یو مخلوق ته معلوم دی، صرف الله ته د علم دی. او د هر چا نه چې تپوس کوي نه هغه به بل لولیږي، نو بل به بل لولیږي، نو اخري به هم درته ووایي چې الله ته علم دی بل چا ته نشته. فيما أنت پس کیت من ذکرها د ذکر د قیامتنا، یعنی تا ته د هغې په باره کې هیڅ معلومات نشته چې قیامت به کله قایمېږي. الى ربک منتهاها، ستا پروردگار تا منتها انتهائی رسیدل لري دی، یعنی اخری جواب بل چا سره د الله سره، د بل چا سره نشته قیامت به کله وي. دا اللہ نہ غیر تمام مخلوق دا دینا نا خبر دی. انما انت منذر من یخشاها، بے شکت خیر اورون کی من اغچاتا یخشاها چی یریگی دا قیامت قائم دونا. دا پیغمبر علیہ السلام کاردار چی دا قیامت اغا حیبتناک منظر دے خلق تبوری او دا غیر دا خلق او یریگی او تیاری دا قیامتو کی. دین علاوہ قیامت پا کم روز بئی او کم تاریخ بئی، کم میاش بئی، کم کال بئی، دا علم چاہتم نشتری. کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، کأنہم لکچتوی چدا اس کم خلق شور و غوغای جوڑا کرے دا چی قیامت بکلی شاب زری راولا، نو دا خلق چی قیامت اوینی، نو کأنہم یوم یرونها
لکه چې دوی په دغه ورځ باندې قیامت وویني نو څرنګه حال وي لم یلبثو لکه چې دوی درنګ نه دي تیر کړي کأنهم لم یلبثو لکه چې دوی درنګ نه دي تیر کړي الا عشیة مگر یو ماښام او ضحاها یا یو سبا یو بیګا تیر کړي دی په ټوله دنیا کې وخت دقه تیر کړي سبا یا بیګا یا چې پر زغم ور سره کې ناغه اوږد عمر ابا یا سبا یا بیګا ښکاره کېږي کأنهم یوم یرونها لکه چې دوی په کومه ورځ چې وویني قیامت کأنهم لم یلبثو لکه چې دوی درنګ نه دي تیر کړي الا عشیة مگر یو بیګا او ضحاها یا یو سبا یې تیر کړي دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين